السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د انسان مرګ چې الله په کم ځای کې لیکلی وي او په کم ټایم لیکلی وي نو انسان هغه ځای خپل رسیږي. د انسان رزق چې کم ځای کې وي، د انسان نور کاروبار وغیرہ چې کم ځای کې وي نو الله پاک هغه ځای په هغه ټایم باندې رسي. یو ډېر سبق آموز واقع در سره شریک کوم. ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د حضرت سلیمان علیه السلام په دربار ته یو ورځ اسرائیل علیه السلام راغو. سلام واچولو. حضرت سلیمان علیه السلام جواب ورکو. اسرائیل علیه السلام هغه دربار کې سو ګرځېدو او واپس روان شو. هغه دربار کې حضرت سلیمان علیه السلام سره یو وزیر هم ناستو چې هغه د حضرت سلیمان علیه السلام نه تپوس وکړو چې د دربار له څوک راغه او څوک ګرځېدل، دا کس څوک دی خو اسې راغو او واپس لاړو. حضرت سلیمان علیه السلام ولو فرمایل چې دا اسرائیل علیه السلام. هغه وزیر ولو وي چې څه ټایم د اسرائیل علیه السلام د دربار له راغو نو مال ډېر زیات غوسه کې وکته او واپس چې تلو نو بیا له نور هم زیات غوسه کې وکتل او زه ډېر زیات ګبراو شم او په فلانۍ جزیره کې زما خور ده او زه هغې سره ملاوېدو لازمه مال اجازت راکړه چې زه لاړ شم. چونکې د حضرت سلیمان علیه السلام وزیر نو هغه ولو ته چې دغه جزیرې لزی نو هغه تقریبا شپږ ورځې او شپږ شپې مسلسل په اس باندې چې روان نو هغه دومره لري نو ته په دې شپږ ورځو او شپږ شپو کې رسي او ستا چې دومره ضروري کار دی نو حضرت سلیمان علیه السلام سره یو اورن تخت په هغې باندې به حضرت سلیمان علیه السلام څنګه چې اوس جهاز الوزي د جهاز نه تیز هغه اورن تخت په سفر کولو. نو حضرت سلیمان علیه السلام ولو فرمایل چې ته ستا دومره ارجن کار دی خپلې خور سره فلانۍ جزیرې له ځای هغه دومره لرې ده نو ته زما پر تخت باندې لاړ شه زر به ورسې. نو هغه وزیر چې کوم دی د حضرت سلیمان علیه السلام په اورن تخت باندې هغه جزیرې ته لاړو. هغه جزیرې ته چې ورسېدو خپل کار یې کړی یا نه کړی بیا یو څو ورځې پس حضرت سلیمان علیه السلام واپس خپل دربار کې ناستو چې اسرائیل علیه السلام دوباره راغو هغه دربار له. نو حضرت سلیمان علیه السلام اسرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې بله ورځ ته راغلی وي دا څه کیسه وه. نو اسرائیل علیه السلام ولو فرمیل تا سره چې کوم وزیر ناستو د ده د روح قبض کولو حکم مال الله پاک کړی خو په فلانۍ جزیره کې یې کړی. زه چې هغه جزیرې ته لاړم چې هلته مې وکته دا وزیر ستا چې کوم دی هلته نو ما په دنیا باندې نظر واچولو خپل کالکولیشن مې وکړو نو ماله پته ولګه چې دی د ستا دربار کې دی. نو زه ورپسې دلته راغلم چونکې ماله پته وه چې دې دربار نه او د هغه جزیرې پورې شپږ شپې او شپږ ورځې مزل دی نو دا خو دی هلته د ټایم پوره شوی او لوکیشن هم هغه ځای کې نو هلته ما د انتظار کولو او دې کې دی د ستا په تخت باندې هغه جزیرې له راورسېدو او هلته دنه ما روح قبض کړو. واقعي مطلب دا دی چې د انسان مرګ کم ځای کې وي نو هغه ځای الله پاک ضرور رسوي. کم ټایم باندې د هغه مرګ وي نو الله پاک هماغه ټایم له دغه رنګ د انسان قسمت چې کم ځای کې لیکلي وي، د انسان رزق چې کم ځای کې لیکلي وي دا د انسان په وس کې نه، دا د چا په وس کې هم نه، دا صرف او صرف الله پاک له علم دی او الله پاک هغه ځای له رسوي. د انسان قسمت، د انسان رزق او دا خو د یو مرګ واقعه وه چې انسان مرګ کم ځای کې لیکلي وي، په کم ټایم لیکلي وي نو هغه ځای کې رسوي. دغه رنګ سیم ټو سیم د قسمت هم خبره ده چې د انسان قسمت کم ځای کې وي، د انسان رزق کم ځای کې وي، د انسان په قسمت څه لیکلي وي، کم ټایم ته لیکلي وي هغې نه مخکې وروستو کېږي نه او هماغه ټایم له انسان له الله پاک هغه شی ورکوي چې کم د هغه په قسمت کې وي. نو بې صبري نه ده پکار، د الله پاک په کارونو باندې صبر کول پکار دي او الله پاک د نعمتونو هر ټایم شکرګزاري پکار ده. نو دا یو شاړ غونډې واقعه وه، ما وې تاسو سره هم شریک کړم، تاسو هم وګورئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. والسلام.